لم يزال فانكر بعض الجلال لم يلد ولم يولد خالقي متعال فانكر بعض الجلال لم يزال د ژوند لار لم يلد زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع جنتي میرمن. بعض الجلال كبرياء مشكل كشار باي حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، خالق کائنات رب العالمین چې په انسانی دنیا کې مسلمان میرمنې او ښځې ته کم مقام او مرتبه ورکړې ده، هغه د اهل بصیرت او د اصحاب معرفت نه پټه نه ده. او کمې خوبیانې او ښایسته صفات چې الله رب العزت یوې مسلمانې میرمنې او ښځې ته ورکړي دي، هغه هم د اهل بصیرت او د اصحاب معرفت نه پټ نه دي. او په دې دنیا کې چې مسلمانې ښځې ته د انساني ښایسته ژوند او د پرسکونه حیات دپاره د اساس او بنیاد کومه درجه حاصله ده، په دې باندې هم څوک سترګې نشي پټولی. په موجوده وقت او په موجوده دور کې دغه اساس او دغه بنیاد غربي تمدن او نوي تهذیب له منځه وړی تکړې تکړې کړی دی. او په کورنۍ کې چې دا معاشرتي نظام خراب شوی او د کورنۍ پرسکونه ماحول چې څنګه فاسد شوی، په هغې کې د دغه نوي تمدن ډیر دخل دی. ځکه د دې لپاره چې زموږ مسلمانې خویندې او مسلمانې میندې د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها سیرت مطالعه کړي، ځان د هغوی په نقش قدم روان کړي، یا د ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها مبارک سیرت مطالعه کې واوري، د هغې په نقش قدم روان شي. دا یې پریښی د غربیانو نه متاثرې شوي دي، د غربیانو د تمدن او د تهذیب نه متاثرې شوي دي. هغه حیات، هغه پرسکونه ژوند چې اسلام د دوی لپاره ټاکلی، د هغو نه دوی ځان محرومه کړی. همدغه غربي تمدن او نوي تهذیب مسلمانې ښځې د کور د پرسکونه ماحول نه ویستلی دي، پردو خلکو سره یې میلاو کړي، د بچو د تربیت او د خاوند د حقوقو نه یې غافله کړي دي. نو همدغه غربي تمدن او همدغه غربي تهذیب زمونږ اکثره مسلمانانې خویندې د امن او سکون او د پاکدامني او عافیت ژوند نه لرې کړي دي، او د هغو سکون یې خاورو سره خاورې کړی دی. کوم ذات چې دا ښځه پیدا کړه، کوم ذات چې دې ښځې ته وجود ورکړه، د معدوم نه یې موجوده کړه، هغه ذات د دې د مزاج او فطرت نه ډیر ښه خبر دی. الله رب العزت په قرآني تعلیماتو کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ارشاداتو کې د دې نازک جسم رشته ډیر په ښه شان سره بیان کړې ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارکه ژبه باندې د دې نازک جسم د اصلاح او د هغو امورو چې هغه دینی او دنیاوي کامیابی سره تعلق لري، کومو سره
چې د دې د جنت په شان خوشګواره ژوند تړلی، هغه یې ورته د تعلیماتو او ارشاداتو په رڼا کې واضحه کړي دي او د دې رهنمایي یې کړې ده. افسوس دی چې زموږ په ماحول کې خو به سړو ته او نارینهو ته څه ناڅه دیني معلومات وي، مګر په اکثرو ښځو او خویندو کې د دینی معلوماتو کمی دی. د دینی نادانی په وجه او د جهالت او ناپوهی په وجه اکثر د دوی دینی او دنیوي کامیابی ختمیږي. هغه مسائل چې زموږ خویندو پورې تړاو لري تاسو به د اکثرو علماو نه اوریدلی وي، خو څه چې زه درته په دې خپرونو کې وایم انشاء الله دا به تاسو ته نایاب وي او تر اوسه به مو ډېر کم اوریدلی وي. انشاء الله په دې خپرونو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې د ښځو متعلق ټولې خبرې د کومو چې د هغوی ته د دینی او دنیوي او د ښایسته ژوند په اعتبار سره ضرورت پیښیږي هغه به انشاء الله په دې خپرونو کې تاسو ته بیانیږي. نو د خپلو خویندو او میندو نه زموږ دا امید دی چې د هغوی په حق کې به دا خپرونې انتهایی فایدهمندې وي. د دې خپرونو په اوریدلو سره به او په دې باندې عمل کولو سره هغوی په دنیا کې هم د خپل سکون او عفت او عافیت ژوند تیرولو سره د کور په ماحول کې د صلاح او تقوا د اعمالو نه په خبرېدو سره د جنت مستحقې وګرځي. نو رب العزت ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوم چې زموږ دا ویناوې په خپل دربار کې قبولې او مقبولې وګرځوي او د دې خپرونو په وړاندې کولو سره او اوریدلو سره زموږ خویندو ته الله رب العزت د دنیا او آخرت ښایسته ژوند ور په برخه کړي. نو په دې هیله چې د دې خپرونو په اوریدلو سره د جهنم د اعمالو نه مخ واړوئ او د جنت اعمالو طرف ته مخ کړئ ټول امت مسلمه ته او خاص طور خویندو ته د صراط مستقیم او سنت او شریعت زندگی الله رب العزت نه غواړم چې ور نصیب کړي. نو زما دا کوشش دی الله په خپل دربار کې قبول کړي او الله رب العزت دې د خپل رضامندي او د آخرت ذخیره وګرځوي. نو اوس به دا واورو درنو اوریدونکو چې جنتي میرمن او جنتي ښځه څوک ده. صاحب د ترغیب او ترهیب د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بنسائكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ودود ولود اذا غضبت او اوسئ اليها او غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمد حتى ترضى. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا زه تاسو ته د جنتي ښځې په باره کې خبر در نه کړم چې جنتي ښځه او میرمن څوک ده؟ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایی موږ وویل ولې نه یا رسول الله موږ ته خبر راکړه. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل جنتي ښځه هغه ده چې په خپل خاوند باندې مینه وي. جنتي ښځه هغه ده چې هغه زیات بچي راوړي. جنتي ښځه هغه ده چې کله په دې باندې غصه وکړی شي یا ورته څه بد رد وویل شي یا د هغې خاوند ناراضه شي نو دا ښځه د خاوند په راضي کولو سره ووایي زما لاس ستا په لاس کې دی، زه به تر هغه وخته پورې نه ویده کیږم تر کومې پورې چې ته خوشحاله شوی نه. دا د جنتي ښځې صفات دي او داسې ښځه جنتي ده. اما هغه ښځه چې خاوند ورته یوه خبره وکړي او هغه یې په مقابل کې دریږي خاوند ته 20 خبرې کوي دا کله هم جنتي نشي کیدلی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله دې حدیث کې د جنتي میرمن او د جنتي ښځې څو صفات بیان کړي. لومړنی صفت یې ودود، ډیر زیات خاوند سره محبت کولو والا.
جنتي ښځه هغه ده چې په خپل خاوند باندې مینه وي او خپل خاوند سره محبت کوي. چې خاوند یې لږ غوندې ناراضه شي نو د دې ښځې سکون او آرام ختم شي. د محبت او آرام تعلق د هغې خاوند سره تړلی وي. هغه ښځه چې خپل خاوند سره مینه کوي د هغې به دا فایده وي چې بل چا طرف ته به خیال او دهیانې نه ځي، او د ډیر محبت په وجه که د خاوند د طرف نه ورته څه تکلیف ورسیږي نو دا ښځه به هغه برداشت کوي. د محبت په وجه به ترخه خبره هم خوښیږي. د محبوب د طرف نه رسیدونکی تکلیف د محبت په وجه نه محسوسیږي چې د هغې په وجه د کور نظام ډیر ښه کیږي. هغه خور چې خپل خاوند سره مینه کوي نو سخت مزاجه سړی هم د خپلې میرمن د محبت او د مینې نه متأثره کیږي. نو هغه ښځه او هغه میرمن چې خپل خاوند سره مینه کوي محمد رسول الله ویلی دی چې دا ښځه جنتي ده. دویم صفت ولود، زیاتو بچو راوړلو والا ښځه. هغه ښځه چې زیات بچي راوړي هغه د تعریف او د ستاینې قابله ده او د الله رب العزت او د محمد رسول الله په نس ډیره پسندیده ده. نو د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید کړی دی چې زیاتو بچو راوړلو والا ښځې سره واده وکړئ. د واده د ټولو نه اهم مقصد د نسل سلسله باقی ساتل دي او د امت د افرادو د زیاتو نه زیات کیدل دي. د دې نه دا معلومه شوه چې څوک بچي نه غواړي یا د کم نه کم غواړي د دې دپاره چې عیش او آرام ورته میلاو شي او د بچو د پرورش او د تربیت مشقت نه بچ شي، دا د الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نزد ډیره ناخوښه خبره ده. هو که چیرته یوه خور مریضه وي، یوه خور بیماره وي، هغه د خپل اولاد تربیت او پرورش ته نشي رسیدلی، که هغه د بچو راوړلو کې څه فاصله راوړي شریعت ورته هم اجازه ورکړې ده. عموما د غربیانو دا مزاج دی چې هغوی بالکل بچي نه غواړي یا د یو او دوو نه زیات نه غواړي، د دې دپاره چې د هغوی په عیش او آرام کې خلل نه وي، په سیر او سیاحت کې آزاد اوسي. په اوسني دور کې مسلمانان هم په دې کار کې د غربیانو نه متأثره شوي دي، یا د سره بچي بند کړي یا د یو او دوو او د دریو نه زیات نه غواړي. او حال دا چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتي ښځې صفات بیانوي محمد رسول الله فرمایي ودود ولود. اولاد او د هغې ډیروالی دا ډیر لوی نعمت دی او د ثواب خبره ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زیاتو بچو راوړلو والا ښځې سره واده کوئ، زه به د قیامت په ورځ تاسو په زیاتوالي باندې فخر کوم. پاتې شوه دا خبره چې د بچو کثرت د غربت سبب دی، نو دا خبره غلطه ده. که ستا بچي وي د هغو ښایسته تربیت وکړې، هغو ته ښایسته تعلیم ورکړې، نو هغه به ستا د خوشحالي او د مالداري باعث وګرځي. پریشانی او مصیبت خو د غلط تعلیم او د غلط تربیت ورکولو په وجه راځي. الله رب العزت دې زموږ خویندو ته هغه صفات ورکړي کم صفات چې محمد رسول الله د جنتي ښځې بیان کړي دي. نور به م واورو درنو اوریدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. پر سرو راولی تستر زوال پاک رب ذوالجلال لم يزال پاک رب ذوالجلال لم يلد ولم يولد خالقی متعال پاک رب ذوالجلال لم يزال پاک رب ذوالجلال لم يلد ولم يولد خالقی متعال پاک رب ذوالجلال کبریا مشکل کشار بای حاجت درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په دې باندې دې هم زموږ پلرونه او میندې پوه شي چې دا بچي او اولاد
د والدینو په حق کې د دین او دنیا د کامیابی باعث او صدقې جاریه ګرځي. هغه مور چې حمل اخلي او تر څو پورې چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دې خور لپاره ډیر لوی ثواب دی، لکه څنګه چې محمد رسول الله فرمایي. دا حدیث صاحب د کنز العمال را نقل کړی. محمد رسول الله ښځو ته وفرمایل چې تاسو په دې خبره باندې راضي او خوشحاله نه یئ. کله چې په تاسو کې څوک د خپل خاوند نه حمل واخلي او خاوند د هغې نه راضي وي، نو هغې ته داسې ثواب میلاویږي لکه څنګه چې د خدای پاک په لار کې د روژه نیونکي او د شپې بیدار اوسیدونکي ته میلاویږي. او چې کله په هغې درد راشي، نو هغې خور لپاره الله رب العزت په جنت کې د سترګو د یخوالي سامان برابر کړی چې هغه تر اوسه نه د ځمکې ملائکو او نه د آسمان ملائکو لیدلی. او د پیدایش نه وروسته چې ماشوم یو غړپ شودې هم وڅکي، نو په هغې باندې مور ته یوه نیکي میلاویږي. که چیرې د ماشوم په وجه په شپه کې دا مور راویښه شي، نو د الله رب العزت په لاره کې د اویا غلامانو د آزادولو ثواب ورته میلاویږي. او د محمد رسول الله په بل حدیث کې راځي چې دا هم صاحب د کنز العمال را نقل کړی. رسول الله فرمایي د حمل نه واخله د بچي پیدا کېدو پورې او د پیو نه پرې کولو پورې داسې ده لکه د اسلام په لاره کې د سرحد حفاظت کوونکي. که چیرې د دې په منځ کې دې ښځې انتقال وکړه او مړه شوه، نو د شهید برابر ثواب به الله ورکوي. دا عزت تاسو لپاره خویندو بس نه ده؟ دا مرتبه چې الله درکړې آیا دا تاسو ته بس نه ده؟ د محمد رسول الله په دې حدیث کې د جنتي میرمن او د جنتي ښځې یو ډیر اهم صفت او علامت بیان کړی شوی چې هغه د خاوند په محبت کې بلکې د هغه په مینه کې دومره ډوبه وي چې د هغه لږ غوندې خفګان هم نشي برداشت کولی. که چیرته په څه خبره باندې خاوند ناراضه شي یا غصه شي، نو خپل لاس د هغه په لاس کې ورکړي او د خپل محبت او تعلق اظهار وکړي چې کومې پورې ته راضي نه یې او خوشحاله شوی نه یې، زه به نه اویده کیږم. الله اکبر، څنګه شان دی د آرام او د مینې. آیا په اوسني وخت کې هغه خویندې چې د غربیانو د تهذیب نه متاثره شوي دي داسې کولی شي؟ کله هم نه. خاوند چې لږ ناراضه شي یوه خبره وکړي، نو هغه خویندې چې د غربیانو د تهذیب نه متاثره شوي دي یا د هندوانو او د ترکیانو د سریالونو نه متاثره شوي دي، 100 خبرې به دا خور د هغه خاوند په مقابل کې کوي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذی او د ابن ماجه حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ثوبان دی. عن ثوبان فقال رسول الله افضله لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجة مؤمنة تعینه علی ایمانه. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ د محمد رسول الله نه دا معلومول غوښتل چې کوم مال نفع ورکوونکی دی چې هغه موږ اختیار کړو. محمد رسول الله وفرمایل د ټولو نه زیات نفع ورکوونکی څیز دا دی چې سړي ته ذکر کوونکی ژبه، شکر کوونکی زړه نصیب شي او داسې ایمانداره ښځه وي چې د هغه سره د دین په کارونو کې مدد کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نفع ورکوونکو 3 څیزونه بیان کړي دي. اول هغه ژبه چې خدای پاک ډیر یادوي، یعنی هر وخت د خدای پاک په یاد کې اخته وي او د الله رب العزت ذکر سره هغه تړلی وي. مطلب دا دی چې هر وخت د الله پاک په یاد کې، کله په مانځه کې، کله په تلاوت کې، کله په درود کې، کله په استغفار کې، کله په سبحان الله الحمدلله کې ویښیږي نو د خدای پاک په ذکر سره، که ویده کیږي نو د خدای پاک په یاد کې، که په بازار کې وي نو د خدای پاک ذکر، که په کور کې وي هم ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې اخته وي. کله چې د الله رب العزت ذکر عادت شي، نو جسمانی کارونه د هغه معنی نشي جوړېدلی چې هغه اخوا کار کوي دیخوا کار کوي، نو ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې مشغوله وي. نو ای خویندو، ای میندو، تاسو نه داسې هم کیدی شي چې کله پخلی کوئ، کار کوئ، د کورونو کار کوئ، ژبه د الله رب العزت په ذکر کې مشغوله وساتئ. دویم قلب شاکر، شکرګزار زړه.
د دې ډیر زیات اهمیت دی. شکر سره په نعمت کې زیاتوالی راځي، لکه چې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. د شکر مطلب دا دی چې د الله پاک ورکړی شوي نعمت، صحت او مال د الله په نافرمانی کې مه خرج کوئ. د ګناه اسباب مه اختیاروئ، ځکه څوک چې د ګناه اسباب اختیار کړي دا هم په ناشکري کې داخل دی. دریم چې کوم اهم څیز دی د دې مقام په اعتبار سره هغه دا دی چې د چا داسې ښځه وي چې د خاوند سره د آخرت او د دین په کارونو کې مددګاره وي. مثلا که خاوند د دین کار کوي، په مدرسه کې سبق ښیي، نو دا خور د دې په مقابل کې د دنیا طرف ته د مالی فایدو په لیدلو باندې نه راپاروي او داسې ورته نه وایي چې په دې کې مالی پریشانی ده. دا پرېږده زه څه د دنیا کار وکړه. ډېرې ښځې موږ همداسې لیدلي دي چې کله خاوند د دین کار کوي یا خلکو ته قرآن او حدیث ښیي، د هغې نه کمې پیسې لاسته راوړي، دا خور په دې باندې خوشحاله نه وي، هغه د دین کارونو ته نه هڅوي بلکې دنیا طرف ته یې هڅوي، نو دا د جنتي ښځې صفت او علامه نه ده. دغه شان د دې مطلب دا هم دی چې په مونځ، روژه، صدقه او خیرات کې د خاوند مدد کوي. خاوند که لږ سست وي نو هغه ته تاکید کوي، مانځلی پاڅوي او په دینی امورو کې ورته رغبت ورکوي. د جماعت، مدرسې او د غریبانو د امداد دپاره هغه راپاروي او تاکید ورته کوي، نو داسې ښځه د خاوند په حق کې نفع ورکوونکې ده، ځکه چې د دې ښځې په وجه د خاوند آخرت جوړیږي چې د هغې په وجه د ده ثواب دغې ښځې ته هم میلاویږي. نو ډیره خوشنصیبه هغه خور ده چې خپل خاوند سره په دین کې په عبادت کې مدد وکړي. که خاوند یې د منځونو پرېښودونکی وي یا سست وي نو د منځونو د پابندي ترغیب ورته ورکوي. او که خدای مکړه خاوندم په مانځه کې سست وي او خور د هغې نه سسته وي، نو هغه کورنۍ به کومه سي کورنۍ وي او دا د جنتي میرمن صفت هم نه دی. نو هغه خور چې خپل خاوند سره په دینی کارونو کې مرسته کوي، داسې ښځه په خپله هم جنتي ده او د خپل خاوند دپاره هم د جنت باعث ګرځي. که چیرې خاوند دینداره نه وي نو خطره ده چې د داسې خاوند رفاقت په جنت کې میلاو نشي. نو د دې وجې نه درنو خویندو، د خپلو خاوندانو د دینداره کولو کوشش کوئ، د دې دپاره چې د دنیا په شان هغوی آخرت کې تاسو سره هم یو ځای وسي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. راولي تستر زوال پاک رب ذوالجلال، زما د عیسن پر سرو راولي تستر زوال پاک رب ذوالجلال، لم يزي لم يزال پاک رب ذوالجلال، لم يلد ولم يمت خالق متعال پاک رب ذوالجلال، کبریا مشکل کشا رب حاجت روا بنده بنده یمستا، کبریا مشکل کشا رب حاجت روا بنده بنده یمستا، هر سکی داستا حکمت، هر سکی دی پروت کمال پاک رب ذوالجلال، هر سکی داستا حکمت، هر سکی دی پروت کمال پاک رب ذوالجلال، لم يزل لم يزال پاک رب ذوالجلال، لم يلد ولم يمت خالق متعال پاک رب ذوالجلال، کن فیکن ستا امر شي تکمل پر امر آغا د مولا امر، کن فیکن ستا امر شي تکمل پر امر آغا د مولا امر، فی احسنی تقویم کی
تا انسان کړو جوړ جمال پاک رب ذوالجلال لم يزال پاک رب ذوالجلال لم يلد ولم يولد خالق متعال پاک رب ذوالجلال ستا دوام لطف غړم سمدستي ستا دوام عطوهي رحمن رباني لطف غړم سمدستي ستا صفت خلاصيږي نه لارم وس مجال پاک رب ذوالجلال ستا صفت خلاص